اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قابل قدر سمین و نصیرین، عرفه ورځې حوالې سره او عرفه شپې حوالې سره غواړم څو نکتې تاسو خدمت کې عرض کوم. مو تاسو ټول ته دعا د ځان ته کوو، مسافرینو ته کوو، هر ټولو ته چې خدای دغې شپې فیوزات او دغې ورځې فیوزاتو نه مو خدای محرومه کړي. عرفه ورځ 9 ذوالحج دی او تاریخ حساب سره 20 غرڅي تاریخ رڅي 20 جولای، چونکه 21 جولای باندې هغه د عید ورځ دی او 20 باندې عرفه ورځ دی. شپه یې ډېره عظیمه شپه دی، ګویا 19 تاریخ څخه ختم شي د 20 تاریخ کومه شپه دی او د 20 تاریخ کومه ورځ دی، دا ډېره مهمه ده. عرفه شپه، عرفه ورځ. عرفه شپې په باره کې شته که شو د شپه تېره کړله، البته شپه تېره کړه یعنې عبادات کې تېره کړه، ټوله شپه یې تضرع کې تېره کړه، عباداتو کې تېره کړه، لمانځه کې ذکر کې تېره کړله. ثواب یې څومره دی؟ گویا 170 سال عبادت کې برابر، یعنی 100 کالو عبادت سره برابر دی د شپه څخه چې د عرفه شپه تېره کړه. دویم عمل څه ډېرو کې مهم دی، د شپې کې څوک د شپه تېروي خو ټولو د توفیق نصیب کړي. دغې شپې کې د مولا حسین علیه السلام زیارت د سپوتی نشي، زیارت امام حسین علیه السلام، خو هغه زیارت وارثاوي وي، زیارت عاشورا وي، یا مختصر 2 جملو باندې مشتمل وي، خو د مولا حسین زیارت د سره پاتې نشي. ډېر مهم دی، اهمیت لري. پاتې شو د عرفې ورځې په باره کې روایت د شان سره راغلی دی چې عرفې ورځې مولا امام سجاد علیه السلام یو کس ولیدلو چې سوال کوي، سوالگر دے مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے. نو مولا سجاد علیہ السلام څخه کله دا سړی ولیدو چې سوال د کوي، سوالګار دی، نو مولا د ورته کو افسوس وي چې نن ورځ چې د عرفې ورځې ته غیر الله نه علاوه نورو ته سوال کوي. دا ورځ دومره مهمه ورځ دی چې دغې ورځې د مور شکم کې د بچي د سعادتمند ژوند باعثه ورځ دی چې بچی دی هغه مور شکم کې ویلی نه، هغه یا سعادت امکان شته چې هغه دغې ورځې هغه فیوزات او رحمتونو برکتونو وجې نه هغه مور شکم کې سعید او سعادتمند وګرځېږي. اعمال چې د عرفې ورځې یو غسل دی چې انسان عرفې ورځې غسل وکړي. دویم د مولا حسین زیارت دی چې زر حج، زر عمرې، زر جهاد سره برابر. البته زر حج نه مراد واجب حج نه دی چې دا ځنه کسانو وایي چېرې ما عرفې ورځې د مولا حسین زیارت وکړو یا مو ولویستلو بس ما حج وشو، نه، واجب حج د خپل ځای کې دی، دا ثوابي حج ته اشاره دی. پس عرفې ورځې یو غسل دی، یو زیارت د مولا حسین. بهتر دی هغه کسان یو بل ته به دعا کړو چې خدای داسې عرفې ورځ موږ ته کربلاو کې حسین سره نصیب کړي. دریم عمل چې کوم دی هغه مازدیګر المونځ نه بعد دعای عرفه دی. البته دعای عرفې نه مخکې 2 رکعته لمونځ وکړي، زیر اسمان نه لاندې ودرې کې 2 رکعته لمونځ دی. هغه 2 رکعته لمونځ کې د خپلو ګناهانو اعتراف وکړي، د خپلو ګناهانو اقرار وکړي انسان. و هغه 2 رکعتو کې اول رکعت کې الحمد نه ورسته قول هو الله احد سوره، دویم رکعت کې الحمد نه ورسته سوره کافرون دی. هغه نه ورسته دعای عرفه ولویلي. دعای عرفه مفاتیح الجنان کې شته، پاک سایزه شته، خو دا ډېره مهمه دعا دی. اوس اهمیت زه دغې جملې نه ته ښیم چې دغې عرفې ورځې نه 20 تاریخ باندې 9 ذوالحج باندې روژه مستحب دی، تاکید ورباندې شوی دی. خو که چیرې هغه مستحبه روژه تا باندې بوچوي، ضعف راولي، کمزوري درکې راولي، دعای عرفې الویستلې نه تا الووي، نو بیا مستحبه روژه پرېږدوه، کراهت لري، اما مکروه دی داسې روژه چې هغه ته دعا نه اثر لري، دعا ما پرېږده خو روژه پرېږدوه. یعنې که چیرې د غدو کې یو خستی شي نشي خستی، یا به دعا خلي یا به روژه خلي، روژه پرېږده خو دعا مه پرېږده. دا د مولا حسین علیه السلام دعا دی چې عرفات میدان کې لویستې دی. ظهرین المنځه نه ورسته چې ما درته عرض وکړو چې اصل المنځه نه ورسته 2 رکعته لمونځ، خپلو ګناهانو اعتراف و اقرار. اول رکعت کې الحمد ورسته توحید، دویم رکعت کې الحمد ورسته سوره کافرون. هغه نه ورسته دغه دعا پاکټ سایز کې دی او انشاءالله مرکز کې نورو ځای کې هم باقاعده پروګرامات به کېږي، لایو پروګرام هم مختلفو ملکونو چلیږي. نو هغه تاسو خامخا څه دی دا ورځ څخه خطا نشي، ډېره مهمه ورځ دی. حتی دغه پورې شته چې څوک رمضان المبارک کې خدای نو بخ کې
هغه بخکلی چانسز نشته، البته ایوا ورشته ده، هغه یې عرفې ورځ ده. یعنی که رمضان میاشتې کې چوک نه وبخلی شو، عظیمې میاشتې نه ووتلو، دا محروم دی، خو بیا یې خدای یو چانس ورکوي، هغه د عرفې ورځ ده. 9 ذوالحج 20 تاریخ باندې رسي. پروردګار نه دعا ده چې موږ ټولو ته دغې ورځې دعای عرفې الوستلې، روژې کولې، 2 رکعته لمانځه، غسل، د مولا حسین زیارت، دغو ټولو موږ ټولو ته توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.